زمونږ د پښتون بیلټ کې چې کوم امن راغلی دی را موسی جمبیز دا نه غواړي چې دا امن دی واپس بحال شي او پښتون دی په یو سټیبل علاقه کې کینی. د پاکستان د ډي سټیبلایزیشن یو غټ مهم روان دی د دغې جنسو په ذریعه باندې د دفاع فوج خلاف ټول قوتونه بیروني یکجا شوي دي خو الحمدلله د څومره دهایو نه زموږ پاک فوج کامیاب روان دی او دا خلک ناکامه دی خو هغوی په هر لیول روان دي. هغوی سوال نه پیدا کېږي په دومره غټ جنګونو کې پاکستان هغوی قابونه کړو د پاکستان ارمي هغوی ناکامه نه کړه. اصل په تاسو هیسټري وګورئ قومونه هغه قومونه خراب شوي دي هغه ملکونه خراب شوي دي کوم چې د هغې خپل خلک راپاڅېدلي دي د ریاست خلاف یې اکشن اخیستی دی. څنګه تاسو سیریا شام ته وګورئ هغه خلک راپاڅېدل دغه شانتې تحریکونه شروع شول غلط د سټارټ خلاف نن جنګ زده دي. داسې په تاسو عراق واخلئ دغه واخلئ زمونږ خپل یو خودمختاري ده خپل یو سالیډریټي ده مونږ خپل وطن لرو خپل کانسټیټیوشن لرو. مونږ په پاکستان کې غیر ملکي خلک نه منو څومره چې تعقیب مثبت دي د هغه خلاف فساد اپریشن شوی دی او هغه خلک وتي دي غیر ملکي خلک وتي دي او پاکستان اوس یو مستحکم پاکستان دی. مونږ دا غیر مستحکم ډول نه جوړو او چې څومره غلط عناصر دي ملک دشمن ایجنسۍ په پاکستان کې مختلف تحریکونو سپورټ کوي مونږ د هغې مخالف یو. دوی څنګه موومنټ شروع کړی دی مونږ به د دغه موومنټ اګینسټ د خپلو ادارو د خپل پاکستان چې د نظریه لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد جوړ شوی دی مونږ یو اسلامي ریاست پاکستان سره تعلق ساتو. مونږ به د دې لپاره به د خپلو جانونو مالونو نذرانې به پېښ کړو او انشاءالله